دا ظلم صرف د دې وجه نه دی چې موږ نه دین اسلام قرآن اخیستی شوی دی که موږ سره دا دین اسلام دا قرآن وی چېرته به موږ سره دا ظلمونه نه وي شوي چېرته به موږ دغه شانتې شهیدان نه ورکولی چېرته به موږ د خبرې سړی نه ضایع کېدی چېرته به موږ زموږ غیرتي سړی چې کوم دی شهید کېدی نه شهادت لویه مرتبه ته موږ پرې خوشحالېږو چې ورکړي الله تعالی خو په کم وخت کې او کم سړی په دې طریقې نه وي خوشحال ولې الله تعالی باقاعده درکړي چې ته حفاظت وکړه د خپل مشر الله تعالی وسایل درکړي چې ته خپل مشر سره امداد وکړه منډه تړه ورسره ووهه حفاظت یې وکړه خو مګر افسوس زما او ستا مسلمان په دې ټولو خبرو باندې خپه یخې او مخکې روان دی هغه یو شاعر وایي چې په ډک بازار کې یو دروغ ویل او بل رښتیا ویل په ډک بازار کې یو دروغ ویل او بل رښتیا ویل یو ته قطار ولاړ او بل نه چا سودا ونه کړه زموږ او ستاسو مسلمانانو کې همدغه کیسه ده کم سړی چې حق خبره کوي کم سړی چې د دین خبره کوي کم سړی چې د اسلام خبره کوي هغه نه څوک سودا نه کوي خو چې کم سړی کیسه بړ مولا وي کیسې ورته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو یو ورځ په لاره یوه ښځه وه برنای پیغند راوغورځولو او چې کله بیا بیماره شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعزیت ته ورغلو دا مولیان زموږ عوامو ته خوند ورکوي دا کیسو والا خلک زموږ عوامو ته خوند ورکوي چې کله دې ته د منګړت کیسې ته کې چې کله ورته د منګړت روایت ته وی بس ته یې خوښ او د دې اندازه ضروري نه ده چې اوس خپله کیسو چوکوي موبایل کلاو کې چې کم سړي کیسه کړي ته د هغه لایک وګوره د هغه کمنټ وګوره د هغه شیر وګوره ویوز یې وګوره چې کم سړي حق ویلي ته د هغه حالات وګوره دومره غفلت کې زموږ او ستاسو مسلمانان پراته دي مګر افسوس مسلمان ځان نه پوهول غواړي ور الله تعالی په قرآن کې خپله فرمایلي دي ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان د ایمان نه بعد چې کله یو سړی ایمان ته داخل شي هغه ته بد نومونه غلط دوا سره مه رابلئ خو راشئ قرآن کې ګورو چې الله تعالی باوجود د دې آیات څنګه کار کړی دی او دا د دې وجې نه دی کړی چې د خپل قانون خلاف ورزي کړي یو ځای کې ویلي دي چې بد نوم سره مه یادوئ بل ځای کې بد نوم سره یاد کړي دي بلکې د هغې مقام یې بیان کړی دی چې دومره نیچ خلک دي هغه خلک چې کوم په قرآن پوهه دي او علم پې لري او ځان پې نه پوهېږي چې باوجود د دې قاعدې مطابق د دې آیات مطابق الله تعالی ورته په قرآن کې څه وایي الله تعالی وایي چې مثله کمثل الکلب مثال د دې خلکو چې د کوم په قرآن پوهه دي کم دعویدار د اسلام دي کم وایي چې موږ په قرآن باندې عبور حاصل کړی موږ علم حاصل کړی موږ 14 علوم ویلي دي موږ صرف ویلی دی موږ نحوه ویلی ده موږ بخاري ویلی موږ مسلم ویلی دی موږ پلانکې کتاب ویلی موږ پلانکې فن ویلی دی الله تعالی څه وایي چې دا سړی کله عمل نه کوي دې ته څه ویلی فمثله کمثل الکلب د دې سړي مثال د سپي سره ورکړی مګر افسوس زما او ستا مسلمان په دې هم نه پوهېږي چې یو ځای کې الله تعالی جل شانه وایي چې مه رابلی دی پس د ایمان او الله تعالی ورته بیا وایي چې د دې مثال د دې خلکو چې کوم دی چې دا کوم عمل نه کوي دا د سپو مثال دی دا ولې سپي سره تشبیه ورکوي په کار خو نه وه که نه ولې چې ایمان یې راوړی بیا خو په کار نه ده که نه د هغه مرتبه د خپل عمل د وجې نه د خپل فعل د وجې نه خپل د بدعملۍ د وجې نه خپل په قرآن باندې پوهه موجوده ده او بیا یې هم نه مني د هغې د وجې نه الله تعالی سپي سره تشبیه ورکړي